بل د زکات چې کومه ضروری مسله ده دا ډیره ضروری ده په دې باندې لګزان پوي کړه بیا که داسې مسایل چې تاسو په ذهن کې یو زه بیان نکړم خیر دی مانه بیا هم تپوس کړی شي خدا دا مسله ډیره ضروری ده بعضې کسان تپوس کا چې مثال کې طور په زما نن ورځې نه کال شروع دی انسان ته پتی چې دی نه زما کال شروع دی کال په اول کې خو زما مال کې نصاب ومه خو کال په منځ کې ما مال کم شو یعنی مال کې نصابی چې کوم ازما واغه ختم شوه 1,41,000 مثلا 750 روپے ما سره کال اوله 2 میاشتې 3 میاشتې وي خو 15 شپږم میاشت باندې هغه بیا مانه ختم شوې لاړې بیرته هغه مالک خو بیا 12 میاشت کې زه بیا مال کې نصاب شوم بیا مال راغی نو هغه ذهن دی چې دا خو اوس نوې پیسې رالې نو لہذا په دې باندې چې اوس کال تیر شي ځکه نوې رالې بیا دا مسله ضروری ده نو دا اکثر خلک پوښتنه کا مسله زده کړئ د کال په اول کې او د کال په آخر کې دله اعتبار دی کال په اول کې هم ته مال کې نصاب او کال یا په خدای راکه چې کال پوره کېدو ته 1 منټ پاتې څومره 1 منټ خو کال یا نه دی پورا کال پورا کېدو نه مخکې منځ کې ستا مال لاړ دیوالیا شوې ختم شو 4 نووالیا دی وخوړ هغه مال کې نصابي ده ختم شوه خو کال نه دی پورا ستا کال چې په آخر کې ته بیا مال کې نصاب وګرځېدی نو دا داسې شوه لږه غون کال چې ته مال کې نصاب وي لہذا چې څنګه د منټ پس کال پوره شي چې څومره مال در سره دی په ټول کې به زکات ورکوئ په مسله باندې به پوهې 2 لک روپۍ چې دی یو انسان سره په اوله ورځ باندې دی یم میاشتو شپه ور سره دی 2 لک روپۍ خو نصاب دی 52 تولو سپینو زرو 15 میاشتې ور سره دی په 9 میاشت او 5 میاشت باندې وخوړې یا یې څه په کار کې ولګولې یا چا تر اوواله یا لاړې یا څه شي په 9 میاشت کې ور سره پیسې نشته یا 50 زره دی 5 میاشت کې ور سره نشته 50 زره دی دا وخت تیرګي په 11 میاشت 12 میاشت شروع شو مال کې نصاب نه دی 12 کال پورا کېدو ته 2 ورځې دي سبا یا کال پورا کېږي یا کال نه دی پورا نن اغله 2 لک روپۍ بیا رالی نو دی په ذهن کې دا نه چې دا خو اوس مال رالی دی باندې به زه 100 میاشتې شمرمه 12 میاشتې نه کال په اول کې مال کې نصاب وي د کال په آخر کې بیرته دا داسې شوه لګا غون کال چې ته مال کې نصاب وي لہذا چې دا 2 ورځې پوره شي کنه چې 100 روپۍ سره موجود دي دا ټول زکات پتا باندې فرض دي ها اوس کدا سی و چې کال په اول کې ته مال کې نصاب وی بیا سره پیسې ختم شوي کال دم نن پوره شو خو ته مال کې نصاب واپس جوړ نشوي بلکې کال پوره شو نن مال کې نصاب شوي نن نو چې نن مال کې نصاب شنو اوس پتا باندې زکات اوس به په دغه پیسو باندې بیا کال تیرګي نو الله بیا پتا باندې سي زکات ورکول بي نو د کال اول او د کال اخر هغه ته بتا سو ګوري چې په دې کې انسان مال کې نصابي کنه نو دا داسې دی لګا غون کال چې دی څو د مال کې نصابو لہذا کال چې په تیر شي په دغه انسان باندې زکات ورکول شته